تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا نپس بیا د جنتونو حالت ورته الله پاک او بیا د جهنم حالات ولیدل او د جنتونو د پاسه چې دی د الله پاک عرش دی او د قرآن شریف د آیاتونو معلومیږي چې د ټول دنیا د پاسه او د دې جسمانونو او بیا د عرش د سدرۃ المنتہا نه پس پورته جنت دی او د جنت د پاسه د الله پاک عرش دی او الله پاک د خپل شان مطابق په عرش باندې مستوی دی. ځکه د قرآن شریف د آیاتونو معلومیږي ثم استوى علی العرش، الله په خپل باندې په عرش باندې دی. کله ناکله زموږ سوچ دا جوړیږي چې یاره الله تعالی په هر ځای کې دی. الله په هر ځای کې نه دی، الله په عرش باندې دی. د الله علم په هر ځای کې دی، په هر ځای کې د الله پاک علم دی. او کته هر ځای کې الله دی بیا دا ډېر شي خدایان جوړیږي. بیا په باتروم کې ما الله پاک دی او بیا په پلانکي ځای کې ما الله پیدا بیا د الله پاک سپکوالی راځي. نو الله په عرش باندې دی او د الله علم په هر ځای کې دی. بیا او بیا الله تعالی د عرش چې دی د ټولو کائناتو نه یو وسیع او یو لوی قدرت والا شیز الله تعالی جوړ کړی دی او د دې خپل تجلیات دي. د عرش یو خپله خوبصورتي ده، بیا یو خوبصورت عرش الله تعالی جوړ کړی دی او د دې عرش نه الله تعالی د ټول کائنات کنټرول کوي. د دنیا د ساینسدانانو هم رایه دا ده چې د دې ټولو کائناتو د پاسه باندې یو قوت او طاقت دی چې هغه د ټولو کائناتو کې یو کشش پیدا کړی دی او د هغه کشش په نتیجه کې دا کائنات یو بل سره لګېدلي دي. او که دغه کشش دې را لرې کړي نو دا نظام به د یو بل سره درهم برهم کېږي به. نو قرآن شریف هم بیا ویلي دي چې الله تعالی پاک د اسمانونو او ځمکه راټینګ کړي دي. ایمسک السماء والارض ان تزولا، د دې لپاره چې په خپل منځ کې دا راونه غورځېږي. نو الله پاک په خپل قدرت او قوت طاقت سره د اسمانونو چې دا راټینګ کړي د ټول کائنات او په دې کې یو قوت مقناطیسي قوت غورځولی چې هغې ته د الله قدرت وایي. هغه قدرت دا ټول کائنات چې دی په خپل منځ کې د هغې یو دغه موجود دی، یو کشش موجود دی او دا ټول کائنات روان دي. او دا الله پاک هر څه د عرش نه کوي. د عرش په دې ټولو کائناتو باندې ښودلی او د ټولو کائناتو مضبوطی په دې بنیاد باندې راوستې ده او الله تعالی په خپله باندې په عرش باندې مستوي دی. نبی صلی الله علیه وسلم د ټول نه چوت مقام دار چې الله پاک د سدرۃ المنتہا نه پورته چې دی الله پاک په خپله باندې بوځي. جبریل علیه السلام ورته ویل زه پورته نور نشم تللی، ما ته اجازت نشته دی. او پورته چې دی بیا فرشتي هم نشي تللی، هیڅ چاته جن او انس هیڅ چاته اجازت نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم بیا په دې پورته مقام کې داسې کشار هم اورېدلی دی او هغه کشار د قلمونو کشار و د ټایپینګ قلم چې دا څه شی چاپ کېږي بټن دی کړسار جوړ دی. نبی علیه السلام ته وښودل چې دا د هر انسان د اعمالو ریکارډینګ کې د لوح محفوظ وایي. دی هم د سدرۃ المنتہا سره په چوتوالي باندې لوح محفوظ دی. د ټولو خلکو د اعمالو ریکارډینګ هلته کېږي، د هر چا اعمال لیکلی کېږي او هلته د خاصو قسمه فرشتو بیا ډیوټي لګېدلې ده. نبی علیه السلام د لوح محفوظ نم چې کله پورته لاړلو او د فرشتو دا کیفیت یې وکتلو چې هلته یو ټک ټک جوړ دی، یو غرب غروب جوړ دی او هلته یو داسې محسوس کېږي چې څه شی لیکلی کېږي او ډېر مخلوق دی.
الله تعالی ورته ښودلي چې دا فرشتي دي دا د انسانانو د ټولو اعمال لیکل کیږي او لوح محفوظ دی او د هر چا ریکارډ دلته پروت دی. نبی علیه السلام په خپل قدرت کامله باندې الله پاک پورته بوتللو او الله پاک ورسره بیا چې دی ملاقات شوی دی. په یو ځینې روایتونو کې راځي به چې الله پاک دې ځان ته نږدې کړلو یا الله پاک ورته نږدې شولو. الله پاک ځان ته نږدې کړلو یا الله پاک ورته رانږدې شولو او بیا د هغې نه پس چې دی ملاقات شروع شولو. الله پاک بیا ملاقات شوی دی، خبرې اترې براه راست شوي دي د الله پاک او د نبي صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل څوک نه و، سحایل داسې نه و چې د الله پاک د خبرو رکاوټ جوړ شي نبی علیه السلام ته. د الله پاک او د نبی علیه السلام ملاقات چې دی په عرش باندې بیا پورته شوی دی بغیر د سحایل نه، براه راست گفتگو شوی ده. لیدل شوي دي که نه دي شوي؟ نو نبی علیه السلام نه صحابو په هغه زمانه کې تپوس کړی و چې تا په الله پاک لیدلی و که نه و کتلی؟ تاسو عرش ته تللی وئ د الله دیدار شوی او که نه و شوی؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل هغه ټول تجلیات دي، هغه ټول روشنایانګانې دي، یو لوی خوبصورتي ده هلته او هلته د دې دا د الله پاک دا تجلیات ته خوبصورتیانې الله پیدا کړي دي. د الله پاک ذات دومره لوی تجلیات واله دی او دومره لوی شعاګانو واله دی چې هغه انسان نشي برداشت کولی. بجلی نه د بجلی د بجلی د تار نه چې دی پلاستیک چاپیر کړی دی دې لپاره چې چاله کرنټ ورنه کي. حالانکې دا د دنیا یو بجلی ده، د دې بجلی محفوظیت یې راوستی وي او که د الله پاک تجلیات انسان ته ښکاره کړی شي که نه انسان به وسوځلی شي. به دومره ډېر تجلیات دي، دومره تیز تجلیات دي د الله پاک. د دې وجې نه الله پاک ذات مبارکه او دغه تجلیات انساني قوت نشي برداشت کولی. موسی علیه السلام الله پاک ته ویلو چې الله پاک ډېر وخت نه مې سره خبرې اترې کېږي، ربي ارني انظر الیک، الله پاک ځان راته وښیه زه دې وینمه. ځکه موسی علیه السلام له خبرو ډېر خوند ورکړی. الله پاک ورته وفرمایه چې انک لن ترانی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. الله ورته زما کتل ته نشي کولی او په دې کائناتو کې د ټول نه مضبوط شیز غر دی. الله ویل دی غر ته زه خپل ځان یو جلک خیم د خپل تجلیاتو یو شعاع پې ورخوشي کومه که زما یو شعاع غر چې دی برداشت کړلی شوله ته بیا ما ویني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. چې الله معمولي غوندې تجلي یو شعاع دې غر ته پرېښودله، غر ټوټې ټوټې شو، موسی علیه السلام بېهوش را پرېوتلو. موسی علیه السلام ته اندازه وشوله چې الله پاک تجلیات انسان نشي برداشت کولی. نو نبی علیه السلام چې دی الله پاک لیدلی نه دی، د الله سره براه راست گفتگو شوې ده او د پردو نه اخوا شوې ده او د دې پردو بنیادی مقصد دا دی چې د الله د ذات چې کم تجلیات دي هغه انساني بدن انساني قوت هغه نشي برداشت کولی، هغه دومره تیزې دي. هغه د الله پاک سره ملاقات شوی دی. په ملاقات کې به یو درې اهمې خبرې او ډېر اهمې تحفې الله پاک ورکړي دي نبي صلی الله علیه وسلم. ځکه چې د الله پاک دیدار ته تللی دی نو الله پاک ډېر ښکلې تحفې تحایف ورکوي نبی علیه السلام ته او دا د نبی علیه السلام قدر او د هغه د شان چوتوالي طرف ته اشاره ده چې مونږ ته وایي تاسو ګورئ ستاسو د نبي څومره لوی شان والا دی، د دې نبي څومره قدر دی د الله په نسبت باندې. د جبریل نه مخکې لاړلو، عرش ته ورسېدلو، الله سره ملاقات کیږي، الله ورته تحفې ورکوي. او زمونږ په نسبت باندې خو تحفې د دولتونو په کار چې نبی علیه السلام له به څومره سره ورکړي، څومره به سپین ورکړي، څومره به ډالرې ورکړي او څومره به جواهرات ورکړي. د اسلام او د الله په نزد د دې انډو څه قدر نشته دی. دا خو زمونږ د خلکو ناپوهتیا ده. د سرو او د سپینو او د قیمتي کاڼو او د دې پیسو روپو د اسلام په نسبت باندې څه قدر نشته دی، هېڅ قدر یې نشته. ځکه خو نبی علیه السلام ته الله پاک ویلو که ته غواړې د احد غر به درته د سرو کړمه، خو نبی علیه السلام دا شیزونه نه غوښتل چې احد غر دې د سرو شي.
دا خو زموږ د دین نه دوروالی راغی د اسلام نه ناپوهتیا راغله او د الله د ذات سره هغه تعلق مضبوط پاتې نه شولو د دې وجې نه زموږ د زندګۍ ترجیحات بل شیز دی زموږ د زندګۍ ترجیحات چې دی هغه پیسې روپۍ دي د دنیا منصبونه دي د دنیا ډګریانې دي او د دنیا شهرت دی په دې شي ته قدر ورکوو د الله په نسبت باندې د دې قدر نشته دی وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام ته څه تحفه ورکوي الله تعالی ورته فرمایي د تعالی د خپل عرش نه یو لویه خزانه در کوم لویه خزانه او د هغې خزانې به تا ته میلاویږي الله تعالی سره وعده وکړي دا خزانه به تعالی انشاءالله درځي به درله دا به د سرو خزانه وه که د سپینو وه د سرو د سپینو خزانه نه وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله وفرمیل دا مې بل چاته نه ده ورکړی دا به خپل عرش د خزانو نه در کومه اویل هغه د سوره بقرې 2 آخري آیاتونه دي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا فانصرنا على القوم الكافرين پورې ول دا وحی به تعالی درځي د خپل عرش د خزانونه تعالی 2 آیاتونه د قرآن به درځي دا به یو لویه خزانه ده د الله پاک او بیا په روایاتو کې راځي د دې لوی فضیلت دی نبی علیه الصلاة والسلام د دې شپې تلاوت کړی دی او بیا په روایاتو کې راځي چې کوم خلکو دا 2 آیاتونه ولولي او دې نه پس دعا غواړي او څه حاجت پیش کوي دعا به قبلیږي حاجت به پوره کیږي خو ایمان او عقیده ورسره غواړي د الله د رسول خبرې بالکل ټیک ټاک خبرې دي زموږ عقیده مضبوطه نه ده زموږ ایمان مضبوط نه دی دا بله څنګه کیږي دا الله وعده ده چې دا غټه خزانه ده نو دا په اسکارو کې بیا راغلی دي په اسکارو مسنونو کې د شپې د آمن الرسول د دې آیاتونو تلاوت کول او شریعت وایي دا خپلو بچو ته هم تاسو یاد کړئ لوی وړو ته یاد ساتل پکار دي چا ته پته هم نشته بهرحال د هغه بیا ځان له موضوع د آمن الرسولو دا بیا ځان له موضوع ده خو نبي علیه الصلاة والسلام ته یوه تحفه او یو لویه ډالۍ چې ده هغه د سوره بقرې آخري 2 آیاتونه ورکړی شولو ویل دا تاسو وایئ او تاسو په دې عمل کوئ د دې په ذریعه باندې مسلمان الله د هر شر نه او د هر مصیبت نه محفوظ کیږي به او چې کله دا ووایي او د کم حاجت دپاره الله پاک دا وسیله کوي حق حاجت به الله خامخا پوره کوي به یو تحفه او ډالۍ نبی علیه الصلاة والسلام ته دا میلاو شوله دویم او خامه تحفه ډالۍ چې دی د مونځ فرضیت راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلی شو چې په تا ته زه یو اهم تحفه او ډالۍ در کوم 50 منځونه به تم کې او ستا امت به هم کوي دا فرض شول د دې منځونو د فرضیت خبره هم نبی علیه الصلاة والسلام ته راله او درېیمه اهمه تحفه او ډالۍ د منځونو حوالې سره بیا خبره کومه او درېیمه اهمه تحفه او ډالۍ چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړی شوله هغې ورته دا وویله چې ستا د امت کبایر نه دي کبایر ستا امت ته به کبایر هم معاف کوم صغایر معاف دي په حدیث په الفاظو کې راځي محقمات مقهمات لفظ راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلی شولو ستا د امت غټ ګناهونه به هم الله پاک چې غواړي معاف کیږي به مقصد دا دی د حدیثو چې که یو مسلمان یو انسان الله تعالی ته په داسې حالت کې راغی چې هغه د توحید عقیده راوړې ده او هغه شرک نه دی کړی یو انسان په قیامت کې الله تعالی ته راغی چې هغه د توحید عقیده او شرک نه دی کړی او د هغه نور کبایر شوي دي د هغه د بخلو چانس شته دی چې هغه وبخلی شي دومره لویه تحفه او ډالۍ د دې مطلب دا نه چې موږ کبایر وکړو د دې مطلب دا نه د کبایرو چې انسان د کبایر وکړي د دې مطلب دا چې مسلمان له ځان بچ کول پکار دي او بنیادي شی د مسلمان لپاره توحید عقیده ده او هغه د شرک نه ځان بچ کول چې انسان ځان بچ وساتي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې ستا د امت کبایر به هم الله تعالی په قیامت کې د توحید د عقیدې او د شرک نه د بچوالي په برکت باندې الله معاف کوي ورته د دې درو تحفو نه د میلاوېدلو نه پس ګوره نبی علیه السلام ته ګلونو ګلدسته نه وه پیش شوې ښه
ځکه اسلام د اسلام په دې بنسبت باندې اهمیت نشته دی. دا د دنیا د خلکو په نسبت باندې اسې ګلونه پیش کول او دا شیز کول او بغاړه کې تهارونه اچول او ګلونه اچول دا زموږ د وطنونو اسې خپل مصنوعیت غونته دی. د نبی علیه السلام ته الله پاک ښکلې تحفې او ډالۍ دا ورکړلې او الله پاک د نبی علیه السلام سره یو اوږده گفتګو شوې ده. بیا چې نبی علیه السلام کله د الله د ملاقات نه واپس کېدلو نو واپس شپږم اسمان ته چې راغی موسی علیه السلام سره واپس ملاقات وشولو. موسی علیه السلام تپوس وکړو څه چل وشولو؟ ویل 50 مونځونه راباندې فرض کړل. موسی علیه السلام ورته ویل بني اسرائیلو نه دي کړي؟ ویل ستا امت یې نشي کولی. وی واپس لاړ شو معاف یې کړه. جبریل ورسره و. واپس نبی علیه السلام لاړو جبریل سره بیا عرش ته او الله پاک ته ویل چې الله پاک درخواست کومه دې کې کموالی غواړم 10 کم شولو ورته. واپسی بیا وکړله. بیا موسی علیه السلام سره ملاقات شوی دی. موسی علیه السلام ورته بیا هم 40 هم نشي کولی. بیا تللی نبی علیه السلام بیا کم شوي دي. بیا راغلی بیا تللی دی. نبی علیه السلام په آخري پیره چې تللو 10 مونځونه و. موسی علیه السلام ورته 10 هم نشي کولی. او واپس چې کله لاړلو نبی علیه السلام نو 15 کړل په الله پاک. واپس چې د موسی علیه السلام سره په شپږم اسمان ملاقات وشولو ویل څومره شو؟ ویل 15 شولو. ویل کم یې کپې. پیغمبر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویلو ویل نور نه ده الله پاک نه حیا راځي. ویل نور نه ځم بس. او ویل په دې باندې مې رضا را چې 15 مونځونه په ما هم فرض شو او زما په امت باندې هم فرض شو. الله پاک د عرش نه غیبي آواز ورته وکړلو. فرشته نه ده راغلی، غیبی آواز راغلی په شپږم اسمان کې. موسی علیه السلام هم اورېدلی دی، نبي صلی الله علیه وسلم هم اورېدلی دی، جبریل علیه السلام هم اورېدلی دی چې الله د دې 50 مونځونه فرضیت یقینه کړلی شولو. د 15 مونځونه به مسلمانان کوي او الله پاک ورته وویلو د 15 مونځونو ثواب د 50 برابر وي. ستا امت 15 مونځونه کوي داسې ثواب به لکه چې 50 مونځونه روزانه کړي. دا د الله پاک رحمت و. مونږ د سحر مونځ چې وس وکړلو په دې کې مونږ ته الله پاک د 10 مونځونو ثواب راکړلو. دومره غټه خبره ده. په قرآن شریف کې ویلي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. الله وی چا چې یو نیکي وکړه که نه یوې نیکۍ ثواب کم از کم یو په 10 باندې دی. د 15 مونځونو ادایګي دا روزانه موږ 50 مونځونه ادا کوو. د 50 مونځونه فرض کړل شو بیا باقاعده ترتیب ښودلی شوی دی. هسې ځینې خلک زموږ په دې معاشره کې موږ اورو هم او د دیندارو خلکو نه اورو چې په پخواني خلکو باندې 50 مونځونه فرض نو دا خبره ټیک نه ده روایتونو لحاظ سره. د هسې معلومیږي دا چې په پخواني امتونو باندې 4 مونځونه فرض وو. ماسخوتن مونځ په هغوی باندې نه و. د سهار مونځ و، د ماسپښین مونځ و، د مازدیګر مونځ و، د ماښام مونځ و. ماسخوتن مونځ نه و. وګوره د دې یو اهمیت د دې محدثینو یو بنیادي نقطه ذکر کړې ده. دا ماسخوتن یې موږ ته ولې شامل کړی دی؟ او دا ګوره هسې مشکل کې نه یې غورځولي. دا د مهربانۍ سلوک یې کړی دی. په دنیا کې چې خلک ملاقاتونه کوي که نه وایي لکه سهار راشه بیا ښه ماسخوتن شپې به نه راځې راپسې، ماسپښین راشه ملاقات به وکړو، شپې به نه راځې ماسخوتن زه بیا آرام کومه، مازدیګر راشه خیر د ملاقات له شپې ماسخوتن به نه راځي زه ماسخوتن بیا چا سره ملاقات نه کومه، ماښام راشه. الله پاک ټولو دنیا امتونو ته ویلو ما سره به د ماښام نه پس څوک خبرې نه کوئ. په ټولو امتونو پابندي وه. سهار خبرې کولی شئ، ماسپښین کولی شئ، مازدیګر ماښام. ماسخوتن د الله پاک سره د چا تکلم د چا خبرې د چا ملاقات پابندي وه. الله پاک د پیغمبر علیه السلام امت ته وویلو ویل ماسخوتن تاسو ته ملاقات اجازت دی. که څوک د الله پاک سره د شپې د ماسخوتن ملاقات کوي الله ویل ما اجازت دی. دا د دې امت بهتروالی دی. ګوره الله پاک موږ سره مهرباني کړې ده. وایي د شپې 12 بجې هم ته مونځ کوې که نه الله فرمایي بس صحیح ده. تا سره د شپې 12 بجې ملاقات دی او 9 بجې ملاقات دی او 3 بجې ملاقات دی. د مسلمان په زندګۍ کې د ملاقات پابندي الله پاک ختمه کړله. نو داسې ده چې د دې 15 مونځونو له یو لوی اهمیت دی. دا الله پاک موږ سره د مهربانۍ سلوک کړی دی. موږ مسلمانانو ته هر وخت د ملاقات اجازت را کړی دی
او د مونځ دومره لوی اهمیت دی چې د فرضیت ته روجې چې شیخ کتر پورته نه فرشته راغله لاندې حکم راغلی چې کتب علیکم الصیام روجه فرض شوله د حج فرضیت لاندې راغلی دی او دغه شان د نور احکاماتو فرضیت لاندې راغلی دی مونځ په ټولو عباداتو کې واحد عبادت دی د مونځ د فرضیت لپاره نبی صلی الله علیه وسلم الله پورته بولی دی او د فرشتي او د الله او د پیغمبر په منځ کې د بل چا واسطه نشته د فرشتي الله پاک ډایرکټ نبی علیه السلام ته ویلي مونځ فرض دی او د فرضیت پورته په عرش باندې راغلی دی دا د مونځ اهمیت طرف ته اشاره ده د مونځ دومره لوی اهمیت دی د دې وجې نه په قرآن شریف کې اتیا پیری 88 مرتبه اتیا پیری په قرآن شریف کې چې د مونځ ذکر راغلی دی اتیا پیری 88 مرتبه دومره لوی اهمیت دی د مونځ اقیموا الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء په قرآن شریف کې د مونځ ډیره لوی تذکره راغلی ده د بل عبادت دومره تذکره نه راغلی د دې وجې نه اسلام د مسلمان او د کافر په منځ کې مونځ چې دی دا واحد فرق ګرځولی دی څوک مونځ کوي مسلمان به څوک مونځ نه کوي کافر به دی فرق ګرځولی دی د مونځ ډېر لوی اهمیت دی د الله پاک په نس باندې او دا د الله تعالی سره د ملاقات څوک وایي زه د الله سره ملاقات کوم څنګه چې نبی علیه السلام په عرش باندې ملاقات کړی دی دا امتي به څنګه ملاقات کوي الله وایي د ما سره ملاقات ذریعه مونځ دی که ما سره ملاقات کوي دا سحر هم کولی شي په تیاره کې دا ماسپخین هم کولی شي ماسپخین په نور په ټیم کې دا مازدیګر هم کولی شي نور زیړی وي او دا ماښام هم کولی شي تیارې آغاز وي او دا په ډوبه تیاره کې هم کولی شي الله پاک په تیاره کې او په رڼا کې او په هر وخت کې مؤمن سره د ملاقات ټولې دروازې کلاو ساتلې دي مؤمن څه وخت ملاقات کوي دقه شان ملاقات کې څنګه ملاقات چې په عرش باندې شوی دی ځکه د دې فرضیت پورته په عرش باندې راغلی دی بهرحال د مونځ خپل احکامات دي بیا د مونځ خپل فرضیت دی بیا جبریل علیه السلام یو ورځ راغی د مونځونو اوقات یې ښودل په اولینو وختونو کې مونځونه وکړل په دویمه ورځ راغی په آخري وختونو کې وکړل نبی علیه السلام ته ویل دا د مونځونو وختونه شو بیا د رکعتونو ترتیب بیا د الفاظو انتخاب دا نبی صلی الله علیه وسلم په خپله باندې کړی دی دومره رکعته سحر مونځ دی فرضیت په قرآن شریف کې صرف حکم راغلی چې اقیموا الصلاة مونځ کوئ د هغې رکعتونو د هغې ټول ترتیب چې دی دا په احادیثو کې دی دې وجې نه احادیث چې دی دا د اسلام یو اهمه حصه ده پرویزیان احادیث نه مني مونږ وایي د مونځ رکعتونو به کوم ځای نه معلوموي بیا مونځ رکعتونو خو هم د احادیثو نه ثابتېږي نو داسې ده چې نبی علیه الصلاة وسلام د مونځ ترتیب بیا مونږ مسلمانانو ته ښودلی دا د نبي صلی الله علیه وسلم د عرش د ملاقات کیفیت دی نور هم ډېرې زیاتې خبرې پکې د کتابونو په لحاظ سره شته دی د ملاقات کم کیفیت بیا محدثینو ذکر کړی دی د هغې وینا لږه ګرانه ده لکه ځینې شي موږ نه شو ویلی بیا په کار ده چې هغه وویلی شي خو چې کم تجلیات نبی علیه السلام بیا محسوس کړي دي او د الله پاک د ملاقات نبی علیه السلام په خپله کم خوند اخیستی دی او کم مزې اخیستې ده او هلته کم طریقې سره د نبی علیه السلام الله پاک په خپل هغه تجلیاتو کې د عرش په تجلیاتو کې په رڼاګانو کې نبی علیه السلام الله پاک څنګه پټ کړی دی او هلته څنګه ملاقات کم کیفیت دی واقعي د هغې هغه تذکره نبی علیه السلام په خپله هم ځینې مقاماتو کې کړې ده خو ټول کیفیتونه ذکر کوي معلومیږي چې نبی علیه السلام په خپله هم د هغې حق شانتي خبره نشو څرګندولی څنګه چې په عرش باندې ویل شوي دي دا د نبی علیه الصلاة والسلام شان طرف ته اشاره ده داسې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام کله د معراج نه واپس کېږي که نه نو بیا به مکې خلک خو بیا به انکار کوي که نه د هغې نه پس به زموږ په نورم یقین پیدا کېږي به چې نبی علیه السلام یو سچا پیغمبر دی د معراج نه واپس چې بیت المقدس ته راځي او د بیت المقدس نه پس بیا مکې معظمې ته راځي په لارې که چې کوم شي کارونه یې کړي دي د مکې خلکو ته به دا شوي دي او دا شوي دي دا شوي دي د مکې خلک بیا مني بیا هغوی نه ومنودلي زموږ د ایمان او زموږ د یقین د مضبوطوالي دپاره د نبی علیه السلام د معراج نه واپس هغه ډېره اهمه خبره ده الله پاک دې موږ له په دې خبرو باندې پوهه هم را نصیب کړي عمل هم را نصیب کړي او الله پاک زموږ په زړونو کې یقین ایمان نور هم مضبوط کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین بیمارانو دپاره دعا وکړي چې الله تعالی څومره بیماران دي ټول بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکړي د ټول مسلمانانو تکلیفونه او پریشانیګانې ختم کړي
یا الله پاک د خپل قهر او غضب نه بچ کړي، خپل رحمتونه را باندې نازل کړي. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا